سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران وما آیات مخکې د دینا داود دی صورت چاغا داود توحید و یا باغی باندې دلایل نقلیه عقلیه وحیه هغه بیانې دو بیا د اعتراض جواب اعتراض غدا دی چې بأن عیسی ابن الله عیسی علیه السلام خو د الله زوی دی نننی سبق کې به جواب کیږي چې انها من المتشابهات په کتاب د الله کې لفظ د ابن نو دا ابن د متشابهات نه دی معنا د کې احتمال د دوه او د درو معنی دی تعالی خو معنی د ابن د زوی درځي او ابن په معنا د محبوب سره راځي نو تاسو خبره صحیح ده چې عیسی علیه السلام ته ابن ویلی شوی دی الله ورته ویلی دی خو په معنا د محبوب سره نه کې په معنا د زوی سره بیا ورپسې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تعلیم د دعاګانو د پاره د تثبت وسو دی آیات کې الله رب العزت دا مسله حکم بیانی چې الله داسې یو کتاب نازل کړی دی چې باغې کې څه آیاتونه محکم دي او څه متشابه متشابه او د محکم وضاحت بکو قرآن کې چې الله وی چې و اخرى متشابهات یعنی مرجع الکتب کتاب د الله تا الکتاب ویل دی الکتاب مطلب د کتابونو رجوع کېدل ورته متشابهات ورته په دی وجه باندې ویل دي چې یشتبه الرجل فی تعیین المراد والمعنى چې د سړي اشتباه پیدا کیږي د دې لفظ د یو لفظ په معنا او د هغه په مراد کې یا متشابهات د شبنه ده شبه بأن يكون اللفظ محتملا للمعنى الصحيح والغلط متشابه دي ته وي چې سړی ته اشتباه پیدا شي دیو معنی په باره کې چې دا صحیح ده او کو غلطه ده اهل زی فاما الذين في قلوبهم مرض یا زیع نو چې کم اهل زی خلق ته یتبعون معنى الغلط اگه د غلط معنی تابعداري لکه مثال لاغه لفظ د ابن په معنا د محبوب سره نو اهل زید دي اگه د لفظ ابن معنا په اولاد سلبي سره علي یعنی د انسان د تن پیدا بچی تا اگه چې کم دینو د ابن معنی تنه علي
دویم مطلب متشابه ستوي وی احدها المتشابه فی المزامین د الله کتاب ته متشابه ویل دي یعنی د الله په کتاب کې بعض مضامین چې دین هغه متشابه یو شان کې دي په لوستنه کې په حکم کې په مراد ها اوس متشابه په دې لحاظ سره دي چې یشبه بعض المعانی بعضا فی المزامین والمعانی د قران بعض آیاتونه مشابهت لري د بعض آیاتونو سره د بعض مضامینو مشابهت ده د بعض سره بل مطلب د متشابه غیر ظاهر المعنى متشابه هغه آیاتونو ته وی چې دا هغه معنا ظاهرا نوي لکه دلکی بل محکم ستوي هن ام الكتاب واشاره الى انه اذا خفي عليك اشاره دې طرف ته کله چې مخفي پتا باندې یعنی فراج الى المحکم وترك المتشابه مطلب او اشاره دې خبره تشولا چې محکم هغه طرف ترازا وترك المتشابه متشابه پریدا یا بل مطلب ادع المجمل واقيم الصلاه قران کې مجمل لکه لفظ د اقیم الصلاه وس اقیم الصلاه لفظ په قران کې شتا چې موږ قائم کې وس په قران کې د مانځه طریقې نه دی بیان کړي 100 رکعات وکړي د ساري صبح د مسبین کې صبح او 100 پکې وای نو احادیث مبارکو کې د مجمل وضاحت شوی دی د مستین بیم د مون د پار الفاظ متعین کول درم د مون د پار کوم دینو ارکان هغه متعین کول دا سجو محکم وس فرق وما بین د محکم او د متشابه کې نحاس هغه وایي بان المحکمات د متشابه معنی کړي دا محکم او د متشابه په محکمات څه ما کان قائما بنفسه لا يحتاج فيه الى غیره محکم آیت وی چې هغه قائم بنفسه وي د خپل ذات په اعتبار سره هغه محکم وي غیر ته ضرورت نه وي لکه مثال په سورہ اخلاص کې الله وی لم یکن له کفوا احد الله سره برابر په خدای توپ کې هیڅوک نشته دی نو دا لم یکن له کفوا دا آیات چې دینو محکم دی د سند دی قائم دی په خپل ذات باندې د غیر ضرورت نشته د وضاحت ضرورت نشته دی وس متشابه سری لکه مثال قرآن کې الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله معاف کوي ګناهونه ټول شک پیدا کی دا کم ګناهونه چې پیدا معاف کی د چا ګناه معاف کی وس الله ګناه معاف کی من الله سوک دی نو په بل ځای کې دی وضاحت شوی دی دغه آیات ان الله یغفر الذنوب جميعا دا متشابه شو وضاحت دی و انی لغفار لمن تاب و آمن الله ګناه درته ټول معاف کوم او په شرط دی درته معاف کوم چې توبه وباسي توبه چې نه وباسي نه دی معاف کوم دا یو مطلب بل محکمات چاته وي معافی احکام الحلال والحرام محکم هغه آیاتونه دي چې باغې کې حکم د حلال او د حرام بیانېږي ول داغه په مقابله کې متشابه غیر ذلک چې باغې آیات کې ندی او شی د حلت ذکر وی ندی او شی د حرمت ذکر وی بل محکم دې ته هم وایي سائر القرآن محکمات ټول قرآن چې دی دا محکم دی متشابه مع المتشابه ما لم يكن لأحد الى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه محکم کم دی محکم هغه چې باغې کې د حلال او د حرام وضاحت شوی نو متشابه هغه اوایل د صورت دا کم چې حروف مقطعات دي الف لام میم شو الف لام میم صاد شو کاف آیا عین صاد شو نو دا متشابه محکم آیت ما یستقل بنفسه فی المعنى چې دا یې معنی مستقل وي او متشابه آیت چې ما لا یستقل بنفسه دا ذات په اعتبار سره مستقل نه وي بل معنی ولون تکي دو جهاد پکې بیان
دا متشابه. اوس محکم او متشابه. محکم ما لا یعرض فيه الشبه. محکم هغه آیاتونه دي چې باغې کې د شک شوبه نه پیدا کیږي د لفظ په لحاظ سره او نه د معنی په لحاظ سره. او متشابه هغه چې ما يعرض له بعمله اهل النار، هغه چې هغه پیش کول شي او باغې کې احتمال لازم معنی به ټیک کو ټیک پني وضاحت صحیح ده کو صحیح نه ده، لفظ ټیک ده کو غلط ده، نو دا متشابه ده. د محکم او د متشابه په بیان کې تو قسم خلق جوړي. یو اهل زید، اهل زید چاته وي د زا یزیو د یای باب نه ده په معنی قصص سر را دي کجروی کون کی هغه خلق چې هغه کجروی کی کوګواله دی پکې د زړه په اعتبار سره ناغه سکی هغه فیتبعون ما تشابه، هغه د متشابه او تابعداري چې کم راسخ په العلم دی هغه د سر تابعداري کې د محکم تابعداري کې. ودا فاما الذين في قلوبهم زيغ، دا لفظ زي معنا کوګوالی. لکه مثال عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړو خطبه ویلا، خطبه ویرن په خطبه کې وی اذا زیتو قومونی به خلکو او زه کوک شم نو ما باندې غوي معنا ما خبره وی چې له عمر کوک شوی. یو پیره عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه کولا نو په خطبه کې کتل نو یا ساری الجبل اے دو اے کافری والو اے ډلې غر نه پوری نظر کې دشمن در دولار دی وس نه غر کاری دو نه پوج پولیس کاری دو. عمر رضی الله تعالی عنہ چغه کړ یو ملګری اور پاسې دو هغه ورته لقد زیت یا عمر ته کوک شوی تا ولې دا خبره دا څوک. عمر ورته لم يكن ذلك في اختیاري، ما چې سویل دي یا ما سوولې دو تاسو نه دي لیدلې دا د ما په اختیار کې نو، دا د ما په اختیار کې نو. نو سو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کرامت وو چې هغه ولیدو. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اهل زيغ ولا سوق الذين في قلوبهم ميل عن الحق، اخرک چې په زړونو دای کې میلان دي د حق نه ال الباطل، باطل طرف ته، لکه بدعتیان، لکه خلق د خواهشات وای. یا د میل نه مراد المیل ال الكفر، میل چې اغي میلان کې طرف دو کفر ته بدعت ہوتا. ابل معنا تفسیر حاضر چې کړه دا نو هغه قدریه دي او معطله دي او مجسمه دي. دا فی قلوبهم زیغ، دې په ضرورت کې کوګواله. نو چې چا په ځړ کې کوګواله دي نو ایسه کې ابتغاء الفتنه فیتبعون ما تشابه، اېدا ما تشابه تابعداري کی. ما تشابه وضاحت درته ما کو متشابه کم دي وذاسو اهل زی والا د صد پاره د ما تشابه پس روان دي ابتغاء الفتنه لاذلال اتباعهم، چې چا تابعداري کړي چاہے گمراه کی. یا للالقاء فی الكفر والبدعه، د دې لپاره چې په خلکو کې کفر پیدا کړي او بدعات پیدا کړي. ابل د اهل زیو کار داله چې وبتعا تعویلی روان دي د تعویل پس روان دي. معنا تحریفه علی ما یریدون، ما یریدون تحریف کوي د قران هغه طرف ته چې کم طرف ته اراده ده. قران په زور باندې ځان تراتا، قران ته ځان تاو نه کو، قران ځان طرف تراتا. یعنی انهم یطلبون التاویل الذي ليس في كتاب الله عليه دلیل ولا بیان. نور سره دلیل وی، نور سره بیان وی، او قران چې ده د خپل معنا مرادی طرف تراتا وی. دا چا کار دی؟ دا د اهل زی والو خلکو کار. او چې کوم راسه په علم دي ناغي سکی هغه ووا ما يعلم تاويله الا الله. په اصل معنا د متشابه ځان په یک مطلب په اصل معنا د متشابه نه پويږي او چې پويږي الله به پويږي، الله به پويږي. والراسخون في العلم، او کم چې کلک دی او په اخري په علم کې نو اغيوم د آیات سیاق او سباق تو ګوري. دا سیو معنا او کی، دا سیو معنا
چې انسان هغه تسلیمي ذهن یې مني د شریعت قوانین یې مني ممکنه ده چې دا معنی ده والراسخون فی العلم یقولون ابن خاتم معنی کړه د راسخ فی العلم چې دا څوک دي نو وایي چې الراسخ فی العلم من بارت یمینه وصدقت لسانه واستقام قلبه راسخ فی العلم والا خلق دی چې هغه په قسم کې بری کیږي معنا چې کم قسم وکي هغه سر ترسي دویم وصدقت لسانه جبه د رښتیا وي واستقام قلبه او مستقیم فضل باندې وعفا فرجه او شرمګه پاکوي د ګنا نه وبطنه او خېټه پاکوي د حرامونه نو وی اولئک من الراسخین فی العلم دک خلق کلک دی او باخری په علم انس بن مالک رحم الله فرمای وی الراسخ فی العلم راسخ فی العلم سوق دی وی الراسخ فی العلم العامل ما علم المتبع وی راسخ فی العلم هغه عالم ته وای چې په علم باندې عملي الله دې موږ په علم باندې عمل کول توفیق راکړي په علم باندې عملي او دیم دا علم متبع وي د علم تابعداري کوونکی وي ودا راسخ فی العلم خلق یو بل کول په دې کې دا چې الراسخ من وجد فی اربعه اشیاء راسخ فی العلم هغه خلق دی چې پای کې ودا سلور خوبه وي یو التقوا فيما بينه وبين الله دې چانه بنې یری د الله نه یری کی تقوا پکې ده دویم التواضع فيما بينه وبين الخلق تواضع پکې ده عاجزي پکې ده د مخلوق درمیان ده ډېر عاجزي الزهد فيما بينه وبين الدنيا بیرغبتی پکې ده دنیا طرف ته دنیا سره مینه ساتي گزرګي پکې ده والمجاهده فيما بينه وبين نفسي او جهاد کوونکې ده د خپل نفس سره د خپل نفس مقابله کې د دنیا نه ځان موړ کړي دي د مخلوق د پاره ځان ښکته کړي دي د الله نه یریدون کې دي ودا سرور خوبه چې بچا کی وی اگر راسخ په علم دي الله دې دا صفات پونګه پتاس کې پیدا کی الله سوي الله په آیات کې بیان کې د دې خبري هو الذی انزل عليك الكتاب الله دې آزاد نازل کړي تا د کتاب منو آیات محکمات بعد داغینا آیاتونه دې محکم الله کتاب دې منو آیات محکمات بعد آیاتنا هغه دې چا ښکارا مراد دې محکم په معنا مراد معلوم دی واضح دی هنا الکتاب د کم آیاتونه چې مراد او مقصد واضح دی هغه د اصل کتاب مرجع او رجع طرف د کتاب دا اصل کتاب او اخر متشابهات انور دی چې داغه نور پټه معنی مراد پټه معنی مراد یا او اخر متشابهات نور هغه آیاتونه دي چې هغه د غنو معنی احتمال لري متشابه چورته وایي نفهم الذين في قلوبهم زيغ پس یقینا کسان چې په زړونو دای کې کجروي دا کوګواله دي نفیتبعون ما تشابه منه هغه تابعداري کوي هغه چې متشابه وي د دغینا ابتغاء الفتنه د پاره طلب کولو د فتنه د چا په زړونو کې چې کوګواله دي هغه د فتنه د طلب کولو د پاره د فتنه د کار کولو د پاره داغه متشابه پس روان الکه قران کې محکم شتا علی قران کې هغه مسلې دي په احادیثو کې هغه مسلې چې هغه اتفاقیه دي اتفاقیه پریخي دي او چې کوم اختلافي دي نه پاغه پسې رواني په زور باندې کوم نه په معاشره کې انتشار پیدا کول په زور باندې خلک د دین نه بدګمانه کول او بزوره کول دا نو پکار بلکې چې کم دیو علاقه کې په یو ملک یو قانون د قران او د سنت مطابق روانو ول خلک داګه نه بدګمانه ول خلک کوم نه داګه نه اړ او چیرته دا اراده او مطلب دی لري چې یارا اغام دې دا هم دې چا د اغه نه انکار کړي نه په یو د احادیث مبارکه په منبع کې د احادیث مبارکه چې کومه مجموعه ده په یو حدیث باندې عمل کول دا مشکل ده نشي کولی په یو حدیث باندې عمل اراده بلري کوشش پکې چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ما په عمل کې دی راشي دا په عمل کې راوستل پکار کله کله پلنګ کې ګرځیدل پکار نبی عليه الصلاه والسلام ورته پټو اچول نه
او پرتو کې خوښ کړو ولیکن سنت په غرض باندې کندل لنګوا چو کنه یا دې کندل په خره باندې په شاتو رکې نه کنه یا دا نور بلا مسلې دي دا چې کندل دو دنیاي معاملاتو سره تعلق دي د دین بلا مسلې دي چاہے کہ خلق شرم کیا حیا کی حالانکہ حدیث ته نه هو دونه او کنه یار نه هو خدای نشي کول استاد لپاره ټیک نه ده نو څلور خو در باندې قران کې درته الله ویلي چې فن کې ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع د قران په آیات باندې عمل وکړه څلور خدو ایت بیا ور پر خدای اجه کم پسته پسته میټا میټا حف حف کړوا کړوا تو چې کوم خوګین پای باندې عمل کوا اجه کوم ګران دي هغه بیا پرېدا نو فهم الذين في قلوبهم زيغ پس یقینا کسان چې په زړونو دای کې کوګواله دي فیتبعون ما تشابه منه تابعداري کوي د هغه نه چې متشابه وي دغه نه ابتغاء الفتنه د پاره طلب کول دو فتنه و ابتغاء تاویل د پاره طلب کول تاویل داغي د انجام داغي وما يعلم تاویله نه پويږي په انجام دغه آیاتونو باندې یا نه پويږي په انجام دغه متشابهات باندې الا الله مگر الله والراسخون في العلم اج مضبوط په علم کې یقولون آمنا به نوای هغه چې موږ ایمان راوړل به ضمیر چاته راځي دي متشابهات ہوتا وای دې چې موږ ایمان راوړل په متشابهات باندې بس داګي سوي امنګه منو چې دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم امنګه منو دا آیاتونه د قران امنګه منو د دې دادا مانوم دا مسلمان مې کوم دین راسخ په علم دې انکار دې نه کول نشي خبره د الله او د الله د پیغمبر دا انکار دې نه کوي نشي کولای دې انکار نو مسلمانان سوای آمنا به موږ ایمان راوړل په دې باندې کله من عند ربنا دا ټول احکامات چې دي من عند ربنا دا دې له طرفه درب زمونږ وما يذكر الا اولو الالباب نصیحت نه قبلوي د قران نه نصیحت نه قبلوي د احادیث صحیحانه الا اولو الالباب مگر خواندان دا عقل والا عقل من خلق اگی نصیحت قبلی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وسپدی آیات کے دعا دخا دعاء الاستقامه عند الشبهات شبہ دا متشابه آیات تے متشابه مسئلہ دا نہ اللہ کے بدسکے اختلاف پیدا کرنا نا اللہ کے بدعاگان غواړي د پاره د استقامت الله مون پکې مستقیم پاتې کی سمعان بن نواز بن سمعان رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پیغمبر ویل دي قلب ابن آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاه الله پیغمبر خبر ده حدیث مبارک ده وی ګوره د الله د دوه ګوتو ترمنځ د انسان د زړه د الله د دوه ګوتو ترمنځ د انسان د زړه دی یو ان اقامو کوچره الله وګواړي ان شاء اقامو کوچره الله وګواړي د انسان د زړه په دین باندې باقی پاتې او کوچره وی وګواړي نو ان شاء ازاو وا بیړي کو به کی یو بل روایت کې را دي حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي وی د انسان د زړه چې دی بین اصبع الرحمن دا د دوه ګوتو ترمنځ د رحمان بادشاہ یو کلب الہ هذا او یو کلب الہ هذا کوي غواړي دې غار ته بیره واړي هدایت طرف ته او کوي غواړي دې بيدینه طرف ته به واړي دا د الله خو خدای ځکه یو بل حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي کنا وی مثل الكلب کریشت بارض فلات وی د انسان د ځړ نه دی وی د دې مثال داسې دی لکه یو کلا میدان او بیا پای کې یو بالا پرته ده نو د انسان دا وجود کلا میدان او د دې وجود کې دنه دا کم میدان چې دی په دې کې دړه پروت دی دا دړه داسې دی لکه په کلا میدان کې بڑا پرته وي نو اواز راځي کنه نو تو کلب الرياح ظهرا وبطنا او اړي راړي نو کله ول شا طرف باندې نو کله ول باندې طرف لاندې کله ول لاندې طرف هغه باندې دا ولي کی اړي راړي تک کرنګ د انسانانو دا زړه دی دا اوړيږي نو تب دعا کې تب سکے دعا بکے نو سب وای یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک اے زړون لرا اړون کیا زړه زم په دین باندې پات کی زړه زم په دین باندې مستقیم کې دا سوال بکے دا نه چې ته ځان په خناټه جوړ کې او ته وای چې بس زخو پویګما او د خپل زړه ټیک کولې شم نه چې ټیک کولې ستانه او زمانہ د دې دنیا په مخ باندې ډیر او خياران ډیر طاقتور خلک دي
د ایمان د دولت نه محروم شي او خيارانو او د ایمان دولت نو ما او تعالی دا کم دولت د ایمان چې میلاو دی دا زما ستا کمال نه بد دا الله پاک ما پتا باندې فرض ودا دایره لرا نصیب کړی نو ته د الله نه سوال کې د څه سوال ربنا لا تزغ قلوبنا اے الله کاغنه کې دړنه زمونږه بعد اذا هدیتنا بداینا چې تا هدایت کړې مونږ ته الله تعالی موږ له توفیق را کړې پنه کې باندې موږ خپل کتاب تکینولو دا هدایت ته کافی دی موږ پر الله پاک هم په دې باندې کو ساتي وهب لنا من لدنك رحمه او بغي مونږ طرف ته د خپل طرف نه مهرباني الله موږ له خپل طرف نه سره کې مهرباني راکې رحم را باندې وکي زکه چې انک انت الوهاب یقینا قام خاطه چې کنه نو خاص بهون کې ته الله ته بهون کې دویمه دعا ربنا انک جامع الناس اے رب زمونږه یقینا خامخا انک جامع الناس یقینا ته چې جمع کون کې خلق لرا لیوم لا ریب فیه لیوم کې دا لام چې دا په معنی د فی دی نفی یوم لا ریب فیه الله ته جمع کون کې پتا سر وس کې لا ریب فیه چې پای کاړو شک نشته دی چې ورځ د قیامت دا راتلو والا ورځ دا حق ورځ دا الله د حساب کتاب لپاره مقرر کړی دا او چې کروز راشي کنه ټیم ول چې الله کوم مقرر کړی دی نو الله پاغه ټیم کې ان الله لا يخلف الميعاد الله خلاف نه کېدل او زنو ان الذين كفروا لن تونيانهم یقینا کسان چې کفر کړی دی لن تونيانهم پیدا ورن کې دي تا اموالهم ولا اولادهم نمال نه دي نه اولاد دي من الله شيئا فمقابله عذاب د الله کې ذره بر یو طرف ته د انسان بد عملی ده بل طرف ته د الله حساب دی انسان د ګناګار دی او هغه ګناګار انسان سره دغه الوار دغه مال جاه او جلال او عزتونه دي دی دا ټول والا زما بد عمله ختمه کا مال سزا مرا کو الله دا سنشي سزا بدلته ملاوي او د ایمان د اولاد د مال د پیدا نه ورکی نه پیدا ول نه ورکی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي لن تونیانهم اموالهم اس پیدا ورن کی دلرا اچره و پیدا ورن کی دلرا نه مال نه دي نه اولاد دي من الله شيئا من عذاب الله شيئا ومقابله د عذاب د الله کی ذرا بر اولئک هم وقود النار دا کسان هم دی به خشاک د اور دا د اور خشاک پی کدا به آل فرعون حال دی پشان د حال فرعونانو دی کدا به آل فرعون حال دی مثال دی پشان د فرعونانو و دا حال دی او پشان د فرعونانو دا چا حالت یعنی الدأب هي بمعنى الحال والشان د داب معنی خپل چې د حالت دوای او شان دوای وس مطلب د آیات څه دی مطلب د آیات دا دی چې سنع الكفار ما کا کذی آل فرعون مع موسی اے د الله پیغمبره د دې موجودو کافرانو تاسو سره معاملې داسې ده لکه د موسی علیه السلام سره چې د فرعون او د هغه زمانه د کافرانو کم حالتو ناغه د کافرانو تاسو سره ده دا معنی سره دې مطلب کذا به آل فرعون یعنی اخذهم كما اخذت آل فرعون اغستل دی موجودو کافرانو د دیننا پیدا یا نقصان پیدا په منلو کې دا نقصان په نه منلو کې ده کنه د دې حال د دین په باره کې دا سه ده لکه په شان د فرعونانو دین وو اسلام وو کتاب وو دا یې مخکنو خلقو لپاره پیدا دیوانه غستله د دې لپاره هم د ارسشتا بیا دنم پیدا نه دي دریم مطلب هؤلاء فی الكفر واستحقاق العذاب كآل فرعون دا موجوده کافران نه دي د دې په عذابونو کې او د دې په کفر کې یو شانواله د پشان دی او شانواله د چا سره د فرعونانو سره نو کدا به آل فرعون حال دې په عذابونو کې یا حال دې په انکار کې د دې موجوده کافرانو پشان د آل فرعونانو دي والذین من قبلهم او آکسان چې مکه دینا د دینه مکه چې کم نور کافرانو داغه پشان تی مثال دی داغه مثال سو کذبوا بیااتنا نسبت درو کو آیاتونو زمونږ ته انکار وکړو واسکذبوا بیااتنا احیا ما به تشبیه یعنی هغه آیاتونه چې آی کې اشتباه وا یعنی المراد بالآیات
اما مطلوة في الكتب او علامات الدالة على التوحید وصدق انبیائه. دې خلکو ته انکار کو هغه آیاتونه چې کم په دی باندې بلوستل کېدل پای کې د الله داسې آیاتونه چې د الله په توحید باندې بدلالت کو داسې آیاتونه چې د پیغمبر په صداقت باندې دلیل وو ولیکن دې ته انکار کو. نو کذبوا بیااتنا نسبت دروي آیاتونو زمونږ ته نو الله وی فاخذهم الله بذنوبهم پس الله پاک دلرا په سبب د ګناہوں دي والله شدید العقاب الله جنا سخت عذاب والده. کل الذين كفروا ستغلبون توته د الله پیغمبره آی کسان ته چې کفر کړي دي ستغلبون وتحشرون الى جهنم زردا چې کمزور بشي تاسو او جمع راځو بشي تاسو جهنم ته وبئس المهاد اډیر بس دې داس جهنم زید ورتلو مهاد د مهد نه وتلې دي هغه چې باغې دې کې انسان زی راځي پاتې کیږي پکې الله وی دا جهنم ډیر بس دې پاتې کېدو دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د آیات مبارک وی کنه ولما اصاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من آل بدر ما اصاب رجال المدینه فجمع اليهود في سوق بني کینوکا. وی کله چې مسلمانانو ته د بدر په جنگ کې فتح ورسېدله او مسلمانان رالو چرته مدینه ته رالو نو يهوديان په بازار د کینوکا کې راجم شول. بازار کې راجم شنو خپلو کې یو بل دی یا معاشر اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريش. و يهوديانو ایمان روړې په پیغمبر باندې او په کتاب باندې د الله په توحید باندې ورنه د الله د طرف نه بدر باندې داسې عذابونه راشي لکه چې څنګه په قریشانو باندې عذاب راغی. او بیا وی وقال يا معاشر اليهود دا وی اګوره د خپل کې نه دي دا يهوديان دا ډېر روانو نو خپل کې دا وی او پیغمبر ته مخامخ داسې وی سي ورته یا محمد لا يغرنك في نفسك ان قتلت نفرا من قريش كانوا اعمارا. پیغمبره ازنه تا قریشان له شکست ورکو ازنه پتا کې تکبر پیدا شي ازنه ته ځان ته سو وای چې ګنې دا زما کمال نه ته موږ ته مخامخ شي پته ورتولې او دا کو د اوحد په جنگ کې قریشان وجلین كانوا اعمارا اغنا بلدو د جنگ نه هغه په جنگ باندې نه پوهې د لا يعرفون القتال انك لو قاتلتنا وکړه چې ته موږ سره جنگ وکې کنه نو لعرفت ان نحن الناس دا ته پته ولې چې موږ کوم څوک یو دا ته پته ولې چې موږ څوک دا چاوي دا يهوديان چاته وي نبی عليه الصلاه والسلام ته وي وانك لم تلقى مثلنا او اطلاع زمون غو خلق ته مخامخ نه راغلي ته موږ ته راشه په جنگ کې پته ورته ولې بل ولا بدايات نازل شوه دي ولقد صدق الله ذلك الوعد بقتل بنو قريظه. الله دا وعده سکړه رښتیا کړله سیو پیغمبر دی وې الله تعالی فتح درکې يهود لنا نو بنو قريظه وجلا بنو نذير وفتح خيبر او بنو نذير جلا وطن کړلو او خيبر چون هغه فتح کو وضرب الجزيه عليهم او په دې يهوديانو باندې الله پیغمبر ټیکس مقرر تاسو موږ له ټیکس راکړي زموږ په کلی پالا کې چې پات کېږي قران سوي وللذین کفروا تورته د الله پیغمبر آی کسان ته کفر کړي دي ستولا بونا وتو شرون زردا چې کمزور به شي تاسو وتو شرون الی جهنم اراجو به شي تا جهنم تا وبئس المهاد اډیرا بد بچونه دا قد کان لکم آیاتن فی فئتین التقطا. دا په یو مثال بیانې ښه اده کې ازوی بدر طرف ته اشاره ده او پدې کې هغه مغلوبیت د کفارو غالبیت د مسلمانانو بیانې مکه بشارت وکړه مسلمانان ته الله طرف نو حکم سو تاسو له فتح درکم غیر مسلمه هغه په شکست باندې نمونه پیدا ده نمونه کې مثال پیدا ده. اوس پدې آیات کې خطاب د نجران هغه نسوارا ہوتا يهوديانو ته خطاب ده یا پدې آیات کې مسلمانانو ته خطاب ده او پدې کې اشاره ده د ازوی بدر واقعې ته دا واقعیا چې وا نو په ولسم رمضان باندې واقع شو او پدې واقعې کې پدې جنگ کې د مسلمانانو تعداد جو 314 و او یا کسان د مهاجرین
200 کسان چې نو دا د انصارو نو د مهاجرینو جنډه چې وا د مشره نو دا علی رضی الله تعالی عنہ سره وا او د انصارو جنډه چې وا د مشره نو هغه د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ سره وا په دغه جنگ کې مسلمانانو سره 70 بعیرا او یا ور سره اوخانو دور سره اسب وی په دوه اسب کې یو اسب د مقداد رضی الله تعالی عنہ هوا او دیمه اسب هغه د مرصد بن ابي مرصد رضی الله تعالی عنہ اسب وا اکثر ملګری چې کم دین ای پیادو توري موري چا سره نه وي شپک پکې زغره وي او اته پکې توري وي په دې ټولو کسانو کې صرف پیل شپک توري ور اته توري وي او شپک ور سره زغره وي چا سره چې کم دینو چونډیو چا سره چې کم دینو نور صداسو خو هغه اعلی د جنگ هغه ور سره نه کم ور سره نو ور سره بل طرف ته کافرانو تو قاتل کافران چې و اخرى کافرتون بل طرف ته ډله د کافرو وا د کافرو ډله چې وا د هغه جنگ د شیطان د پاره د مسلمانانو جنگ د الله د پاره وسو کافران 1000 کسان میدان ترا وتلی دي د بدر په میدان کې الله پیغمبر ته يرونهم مثلهم رأي العين لیدل بدی کافرانو دی مسلمانان لرا په خپل سترګو باندې د خپل ځان ډبل دا مسلمانانه ډبل لیدل نو د خپل ځان ډبل سورو کافران 1000 مسلمانان 313 نو کافرانو به د خپل ځان ډبل یعنی مسلمانان ورته 2000 ښکارېدل دا ښکارې وس الله ورته ډېر دیم په دغه جنگ کې 3000 ملائک الله را لېږلي 3000 ملائک اګه ملائک په دې لیدل هغه په ځوان ورته مسلمانان ډېر ښکارېدل دیم مطلب اریو اډلا دبل په مقابله کې ډبل لیدل د خپل ځان په مقابله کې به بل ډلا ډبل لیدل یعنی مسلمانانو وہ 313 نو کافران ورته د خپل ځان ډبل یعنی 626 ورته ښکارېدل 626 کافران ورته ښکارېدل د خپل ځان ډبل او کافرانو ته مسلمانان د خپل ځان ډبل نو 2000 ورته کافران مسلمانان ښکارېدل مسلمانان ته 600 پورې ښکارېدل دا کافران او کافران ته مسلمانان د خپل ځان ډبل ښکارېدل یعنی 2000 بس الله کول دا شه دیم یارونا مثلهم رأی العین لیدل به دی لرا د خپل ځان ډبل یعنی کافرانو با مسلمانان لیدل د ځان ډبل به لیدل 2000 مسلمانان ورته ښکارېدل یا مسلمانان د خپل ځان ډبل یعنی مسلمانان د کافرانو په نظر کې الله شپږ سو ښکارا کړو او کافرانو مسلمانانو ته د خپل ځان ډبل یعنی 600 ورته ښکارا کړل یا چې کمنو ورته 2000 ښکارا کړل لنډه دا چې مقصد د دې دا چې یحق الله الحق الله دا جنگ کو چې حق سرګن شي جنگ وشي او په دې کې فتح امداد هغه الله تعالی ورکی مسلمانان الله تو قران سوي وکد کان لکم آیه فی فئتین التقطا یقینا خامخا تاسو لرا یو لوی نشانی و پایت بوډلو کې یو لوی نشانی و فی فئتین پایت بوډلو کې التقطا چې مخامخ شو یو باغې کې ډلو توقات فئتن تقاتل فی سبیل الله یو ډلو پای ډل چې هغه جنگې دلا تقاتل فی سبیل الله چې جنگې کو بلار د الله کې چې ډله د مسلمانانو و اخرى کافرتون او بل ډله چې کافرانو يرونهم مثلهم لیدل بهر یو ډلې دی بل ډلې لرا يرونهم لیدل بهر ډلې یارانهم لیدل با اریو ډلې چې د دینا مثلهم رأی العین د خپل ځان ډبل رأی العین بلیدلو د سترګو سره اریو ډلې به د خپل ځان په مقابله کې ډبل ډبل لیدل والله یؤید بنصر من یشاء الله یؤید مضبوطوي بنصر په امداد خپل سره من یشاء چا پر چغواړي الله په خپل امداد باندې چاله چې امداد ورکی مضبوطی نو کولی شي والله یؤید الله جنن مضبوطوي بنصر په امداد خپل باندې من یشاء چا پر چغواړي ان فی ذالک یقینا خامخاشته پدې کې لا عبرت لأولی الابصار عبرت پکې پار د خوندانو د پویوالو زین للناس حب الشهوات من النساء اوس پدې کې یو مثال بیان وی عام طور باندې چې انسان دا جنگ لنزي تبلیغ لنزي عالم مثلا بیانې دیندار سړی په دیندارۍ کې کله کله پکې
نقصان پیدا شي دا غي د پاره سببونه دي هغه سببونه سدي یا خزه ده یا بچیان دي یا کمنو مال جمع کولی یا کمنو سروي سرولي یا د سرو د سپینو په جمع کولو کې سړی اونخلي یا کمنو د سارول پاغستلو په خرصولو کې یا د ګاډي په سورلو کې اونخلي لوی مقصد ته نه پاتې شي چې هغه مقصد د دین دی هغه ته نه پاتې شي او په نور کندو باندې سر شي اوس په دې آیات کې زین للناس حب الشهوات د انسان د دین نه د اړېدو لپاره هغه یو څو سببونه دي یو باغې کې محبت د خواهشاتو من النساء د خزه بیان کړ په ټولو کې اول وی انسان چې د دین نه منکیږي نو څوک یې منکی خزه زموږ استادانو به وی وضاحت به چې کله کو په درسي حلقه کې داسې به ګوره وی سړی چې کله پیدا شي ځوانه ته ورسیږي وی دا هغه ارمان او شوق هغه داوي چې مال جمع کوم دولت جمع کوم مزدوری کوم واده می ارمان چې الله را لې خپل غوند خضرا کی او خپل کور کې را لراکی نو د کور او د خدای لپاره کوم دین هغه لګیا د منډه دا تړل دا وخی واده چې وکي نبی اوی د دین کارونه وکوم تبلیغ لوازم جهاد وکوم علم بس دکوم او بس ای چې الله را لبس صرف دا انټ ماتکم یو کوکا یا یو کوکرا لراکی چې دور سو کی چې دا مورې مشغوله کړي کنه نبی بازم د دین دا کار وکوم وی الله ولا ورک نه بیا دی وای چې لس پدا د لغوان دی الګ ته شوي دی یا جنې دا شوي دا د دې لپاره چې کمن لغوان دی دا سه منډه تړلوامه چې سوال جمع کما چې جمع کم ولا زتی باغه خوري او زبر دین کار وکوم لګیا بیا به دین کار کوم پښې دې دا هغه په جمع کول چې شي ناغه کې بیٹک اجره جوړولې هغه کې هغه لګاډي اغستلې هغه کې هغه کمن بیا د وانده تنظیم یې ویلانډا دا چې زندگی تیر وزي دا هغه ارمان نه پوره نشي او مرشي د دین کار ته نه نشي د دین کار ته نه او نشي د په دې حالت کې مرشي وسوای و انسانا دغه ټول خواهشات حب الشهوات من النساء محبت د خواهشات دي من النساء د خزونه خواهشات کنټرول کا خواهشات چا پوره کړي نه دي ضرورت الله پاک د ارچا پوره کی ضرورت پوره کیږي خواهشات نه پوره کیږي نو کو چره وستا سوچ دا چې ورګه زب خذ کوما نو د خذ په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و انما بدا بالنساء لان فتنه النساء اشد من فتنه جميع الاشياء مفسرین لیکلي دي ابتدا په خذ سره وکړل وی دا وره وی ځکه ابتدا په خذ سره وکړل وی چې د ار یو شد نه زیات فساد د پاره د سړو هغه چې دی په خذ کې پوه وی خذ کمن ډېر فساد شي دي او دیم ولی انه حبائل شیطان زکه دا خذ فسادی دی چې دا د شیطان پاندې په دې باندې شیطانان خلق ځان ترا کیدي او حدیث کې راځي د الله پیغمبر خپل فرمایي ما ترکتو بعد فتنه اشد علی الرجال ما ترکتو فتنه ما نه پرېخي ازمیختونه فتنه 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 مې نه دی پرېخي اشد علی الرجال سخت فتنه په سړو باندې من النساء د زنانو علاوه مړه سړی نه دوک کېږي اړو څه شی به دوک نه کی غړ غړ فتنه د سړو لپاره نشته د خذ په مقابله کې خذ داغه لپاره ډېر لوی فتنه ده په دې لحاظ سره په خذ کې چې کمنه دو فتنې دي یا احدهم ان تدعو الى قطيعه الرحم یو خذ کې کاردار دی چې هغه سله رحمی کټ کی رشتہ داری کټ کی خاون ته بناسته د وګ مچې به او ورته به هیڅ ضرورت نشته دما ستاسو کمنه په یو هغه باندې گزاره کی یو ټماټر روړا یو هغه روړا اما خام کې به تړګه کو سار په چې او سر به کمنه دا کله وخت تیرو به گزاره به الکه چې دا کما هغه باندې ته خپل خاون سره گزاره کول غواړي آی کې کمنه په اجتماعي کور کې گزاره وکړه نو بند یو هغه په لالچ باندې را جدا کی عمر تیرو دي خو لیکن دا هغه خرچه برابر نشي عمر تیرو دي ها نیو خلص کی قطیعت الرحم اغا رشتہ داری کٹ کی لکوای لان المرأة تأمر زوجها بقطع عن الامهات خذ حکم کی خاون تا مور سره تعلق مساتا لا سره تعلق مساتا رور سره مساتا او دې رور ولې نه سپید ده دا څه غونډه خبري ورته کی دویمه دا چې یبدل الرجل بجمع المال من الحلال والحرام سړی مجبور کی په جمع کولو د مال باندې حلال او حرام تمیز مکو غوشه کور ترادن نکا او ورپسې بیا دویم نمبر چې ذکر کړن هغه الواد دي
زامن ندي دام فتنه ده فان الفتنه فيهم واحده فخذوا كيف تو فتنه دي اف الواد یو فتنه ده وهو ابتلاء بجمع المال هغه دا چې د دې الواد لپاره خلق مال راجمع کی د الواد لپاره خلق زکی مال راجمع کی او حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي کنه ودا الواد نه ده اکبر فتنه ان عاش فتنونا وان ماتوا حزنونا دا الواد داسې عجيبه غو فتنه ده امتحان ده وی کو چره لویږي نو مونږ خپکی او چې مړ کېږي نو موږ هم خپه کېږو ان عاشونا فتنونا موږ سره ژوندي په فتنو کې مو اچي کله یو دې کې جنگ کړي کله چاله سر مات کړي چاله چې کمندونو جرګې لا بازي بس معافي وکړه پوه شوی نو غلطي به پلار کړي غلطي به الواد کړي او چې کمندونو شرمېږي او پیسو کو مور او پلار وان ماتوا حزنونا الواد داسې چې کمندونو یو امتحان دي چې مړ شي نو هم په موږ خپه کېږو او دا کېږو غمجن کېږو په واس الله په دې آیات کې کنه چې زوین للناس حب الشهوات من النساء خسته کړي شوی دی د پاره د خلکو خسته دي نه خسته کړي شوی دی د پاره د خلکو محبت خواهشات من النساء د زنانو نه واس نساء د اونس نه وتل دي نساء لفظ د اونس نه وتل دي اونس توای المیل میل کېدو ته میلان کېدو ته زنانو ته خلکو میلان کیږي کنه من النساء والبنين او بنین چاته وی ودا د بنیتون نو وتل دي یعنی یجمع لهم المال جمع کول کیږي د دې لپاره مالونه بنین ته بنین ولي وی بنین ته د دې وجنه بنین وای چې د دکې بنت وجنه خلق مال را جمع کی او کو درمیان پکې دا بن نو بیا خبره آسان وا پوه دیو غټو او د سړي په گزاره بیا کیږي کله یو دی کې کله بل دی کی ها نو من النساء والبنين زنانون او زامننا والقناطير المقنطره او اخذانه راجم شوي قناطير د کنتار جمع ده کنتار ستوي هي 12000 هغه ته خزانه وایي چې باغې کې 12000 درهمي 12000 د سرو یا باغې کې د سپینو درو پیسې پرتی نه ته بیا کنتار وایي او قناطير دا ول جمع ده د کنتار من الذهب والفضه د سرو زرونه او د سپینو زرونه والخيل المسومه او اغاسنا نشاندار والانام او غيان او غاغاني والانام او ساروي والحرث او فضلنا ذلك متاع الحياه الدنيا يعني كل ذلك متاع الحياه الدنيا دا ټول حزدا کو زامندي سرودي او کو سپیندي غوادا کو میخه دا فصل له کو اسبيدي کل ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول پټول باندې سامان دي زندګی دی دا بد دي دنیا عيش او عشرت ته مړ دومره لو خوانتنه معلا چې خپل اخرت په ځان تباہ او برباد خوان بدنه علي د خزینه خوان والا د بچونه خوان والا د اسبینه خوان والا د گاډو د لارونو خوندونه والا خو دور نه چې د خپل اخرت ځان خراب کا ذالک متاع الحیات الدنیا دا چې دا سامان ژوند دی دنیا دی والله عنده حسن المآب او الله سره چې دی کنه نو هغه سره دی حسن المآب استزید واپس دتلوم ګور آیات کې الله سي وی ذالک متاع الحیات الدنیا علماء لیکلي دي آیات دلاندي وی اصناف من المال كل نوع منها يتمول به صنف من الانسان الذهب والفضة مما يتمول به التجارة والها الخيل يتمول به الملوك الأنام يتمول به أهل البواد الحرث يتمول بها أهل الأراضي ګور هر یو شی چې دی په دې کنه نه انسان په هغه کې امخته دی لکه پسرو سپو کې پسرو اسپینو کې تجارت والا خلک چې دی هغه امخته دی نو بیا چې کم نه په اسپو کې او په گاړو کې بادشاہي والا خلک چې دی هغه امخته دی نو په سارو کې د باندو والا خلک امخته دي نو په پتلونو کې د زمکو والا خلک څه دي هغه امخته دي نو فیکون فتنه کل صنف من النار هر یو چې دی په خپل قسم کې کم نه هغه امخته دي ها واما النساء والبنون ففتنه الجميع خذا زامن چې دي دا خو د ټولو لپاره امتحان دی والله عنده حسن المآب او الله چې هغه سره خسته دی واپس دی قل انبئكم بخير من ذلكم تور ته د الله پیغمبره خبردار نه کم تاسو ته غوړه سره من ذلكم
د دغه نه تاسو ته زه د دغه نه یو قیمتي شی دی دای په باره کې د خبر نه در کوم مزاری لیکلي دي چې دا څه شی دی یعنی فی مقابلت جميع ما یشتون ای خبر نه در کوم د تاسو ته په مقابله د هغه چې تاسو غواړئ ټول چې کوم تاسو غواړئ دای په مقابله کې د یو بل شی دای په باره کې رائے او مشوره نه در کوم دلا هغه سدي د نبی عليه الصلاه والسلام نه تاسو شو د سو باره کې وې د مشرکانو دا اولاد دا به کوم نه کم ځکه دا الله پیغمبر ورته فرمایلو وې اذشتال الوالد فی الجمع کان حکمه ووضعه وسنه فی سا نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل دا به خپل پلارانو سره امین د سره وي دیم کول پکې دا دی چې دا به کوم نه دا هغه دیوال باندې وي دریم کول پکې دا چې دا په عرب کې وي الله یقول ونبئکم بخیر من ذالکم ورته دا الله پیغمبر خبر نه کوم د تاسو ته وګوره سره من ذالکم د دغینا للذین اتقوا پردای کسان چې پرهیزګاری کړی دا عند ربهم پنی طرف د دي هغه څه شی چې غوړه دي جنات تجری من تحت الانهار چې جنتونه به چې بیګ بالان دای نهرونه خالدین فیها همیشه همیشه به دي په جنت کې وازواج مطهرات او بیان به دي پر پاکه پاکه وازواج مطهره ورضوان من الله اور رضامندی له طرف د الله نه والله بصیر بالعباد الله چې دین اغلی دن کې بندگان خپل لرا و دې آیات کې الله وی خیم درتنا یو ورا د هغه نه چې کوم تاسو غواړئ چې هغه جنت ته د جنت والا اعمال لی د جنت والا اعمال کو کنه نو الله وی الحقنا بهم ذریتهم دې سره به دې هغه اولاد به موږ په دې جنت کې او په نعمتونو کې سکو یو دې بیکو ها الله وی جنت کول ورکم کلا هغه وخت چې کله دې جنت والا اعمال وکي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما و په جنت کې قسمه قسمه باغونه جنت کې قسمه قسمه جنتونه دي داسې جنت په کې مشته چاغ ټول د سرو زرو دي داسې په کې مشته چاغ ټول د سپینو زرو دي نو لوخي لرګي ار یو شی د سرو د سپینو دي الله دې موږ ترا نصیب کړي دا الله وايي دا سي عمل لرته نه خیم چې پای وانتا ته جنت ملاوي شي دا به چا لپاره وي للذین اتقوا عند ربهم د پاره دای کسانو چې تقوا اختیار کړی دا پرې طرف دې چا به جنتونه چې بیگ بلاندای نه رونه خالدین فیها همیشه همیشه به دې په جنت کې وازواج مطهره اب بیان به دې پاره پاکه مطهرتون ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي یقول الله یا اهل الجنه فیقول لبیک ربنا وی الله بد قیامت پر ورځ باندې جنتیانو ته وی اے جنتیانو په جواب کې وی لبیک یا ربنا الله حاضر یو سوای مونږ فیقول قد رضیتم هل رضیتم الله بد جنتیان ته وی اے تاسو خوشاله تاسو چې ما کم جنتونه درکړل په جنتونو کې مې کم نعمتونه درکړې دي تاسو په دې باندې خوشاله کو نه فیقولون نعم وای اے الله او چې صدرا کړې بالکل په خوشاله او خوشاله به ولې نه یو وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي آدم من العالم من خلقك الله ولې به موږ نه خوشاله کو تا موږ له هر هغه سره کړې دي چې تا په مخلوق کې اجازه هم دا شانته نه دی ورکړي نفيقول الله الا اوتيكم افضل من ذلك الله ورته وايي جنتيان ته و جنتيانو د دې نعمتنا یو بل نعمت ته چې ډیر زیات غوړه ده هغه نظر کوم نفيقولون ايو شين جنتيان وي چې یا الله هغه په کلاس شي ده خورشتا علمان شتا نوکران شتا نو میوجاج شتا نو غوښتا نو لاندې قالینونه تختونه شتا ارس شتا دریابونه شتا سندونه شتا الله هر قسم خوراک شتا دا کم داسې یو نعمت دی چې د دین دې پکې هم لا غوري نو جواب کې به الله وی چې او کنه غوړه شتا او لا شه د خپل علماونو تاسو کې جاسه شي ای به ورته وای چې او شتا یو باغې کې د الله دیدار دی دویم باغې کې د الله رضا ده یو د الله رضا او دویم د الله دیدار د الله پاتې نه الله وسوي الله به اوحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا و ما استاسو د پاره د خپل ځان رضا هغه می حلال کړلا ما د استاسو د پاره
ما خپل ځان رضا کو فلا اسخط علیکم بعده ابدا دنن نرستبا زچرم تاسو نه خپنه شم تاسو به کوم نه خوشاله او د تاسو نه خوشاله الله دا نعمتونه متراکي ورضوان من الله اور رضامت علی طرف د الله نه والله بصیر بالعباد الله جدنا لیدن کې په بندگان خپل باندې الذين يقولون ربنا بندگان د الله خلق ته چوای دي ربنا اننا آمنا اے رب زمونږه یقین خامخا یومږه چې مونږ ایمان نه وړې دي نفافل لنا ذنوبنا نو معافیو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږه طالب دې آیات کې غور وکا آیات کې د وسیلې طرف ته اشاره کړې ده مخکې براشي چې ووتو الیه الوسیلتا او غواړې تاسو الله ته هغه ذریعہ د نزدېکات الله د ځان نزدېکې نه په ستري کې باندې ځان نزدېکې نو ګور مسلمانان هغه به وسیله کې څه پیش کی خپل ایمان به پیش کی خپل اعمال به پیش کی نو وای دا څخه الوسیله البيان الوسیله الايمانی وسیله کې ایمان پیش کړی دی نو سوای ربانا اے رب زمونږه اننا آمنا یقینا خامخام ایمان نه وړې دی دغه مسلمانانو څخه خدای الله نه سوال کوي و دغه مسلمان الله ته سوال په وسیله سره کې دا سوی آمنا مونږ ایمان نه وړې دی د دې ایمان په برکت باندې فغفر لنا ذنوبنا معافیو کې مونږ ته زموږ د ګناهونو وقنا عذاب النار او بچ کې مونږ له عذاب د اورنا الصابرین والصادقین والقانتین وس الله اوصاف د مؤمنانو مسلمانانو بیانې صفات الخمسه للایمان الكامل د ایمان کامل لپاره پنځه غړ صفاتونه ښه دغه صفاتونه دی الله پاک موږ په تاسو کې پیدا کړي یو پای کې څه دی صبر دی صبر د سنه دی صبر عن المعاصی یا والشهوات وعلى الطاعات صبر د ګنا نه دی صبر د نافرمانو نه دی صبر د خواهشاتو نه دی نو صبر په دیندارۍ باندې په تابعدارۍ باندې هم دی دیم متصدا صادقین فی الاعمال والاقوال رښتیا وایونکي او رښتیا کوونکي دا دواړه صفات په پدان کې پیدا کړي د رښتیاو والقانتین آتا بداری کوونکي والمستغفرین بالاسحار والمنفقین او خرج کوونکي خپل مال لرا کم وخت کې والمستغفرین بالاسحار او بخنا غوښتونکي په وخت د سبا کې دا پنځم صفات شو د مسلمان صفات سره صبر کوونکي به وي رښتیا وایونکي به وي تابعداري کوونکي به وي خرج مال به خرج کوونکي وي او بخنه به د الله نه غوښتونکي وي او بیا خاص کر کم ټیم کې بالاسحار په وخت د سبا کې اوس پدې کې د انسان د اعمالو د تتمه طرف ته اشاره ده د اعمالو د تتمه طرف ته اشاره ده او دا وو چې پدې کې راغلي دي بین الصابرین کې دا د سه پاره توصیت ده وما بعده للدلاله على الاستقلال او دا رست چې کوم راغله دي دا د دلالت لپاره په مستقبل کې نو مطلب یې څه دی او مؤمنه مسلمانه تسکوا رښتیا وایا صبر کوا او تابعداري کوا انفاق فی سبیل الله کوا او په وخت د سبا کې د الله نه بخنه غواړه شاعر وای کنه بقد القدر تكتسب المال من طلب العلا سهر الليالي هر انسان ته الله د هغه د کړهو مناسب سور کی دا هغه د کړهو مناسب سور کی چې ته کړهو کې ته د الله عبادت کې نو قران کې الله سي ومن الليل فتهجد به نافله الله پیغمبر ته ویلو د شپې په کې تهجد هم کوا دا ستاسو باریو اضافي عمل له قران کې الله هم وی قم الليل الا قليلا د شپې پاسه نسبه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا نیمش په پاسا نشي پاسې د نیمه نه کم پاسا او کو پاسې دي چې داغه نه سیوا پاسا ورتل القران ترتیلا نو په مسکم قران وایا ځانم قران وایا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا زکه چې دا قران یو درنه وینا د الله د مقتدی علم را نصیب کی نو المستغفرین بالاسحار په وخت سبا کې بخنه غواړه نو شاعر څه وایي بقدر القدر تكتسب المال انسان ته الله د هغه د کړهو مناسب اوچته مرتبه ورکی ایمان تا من طلب العلا سهر الليالي چا چې اوچته مرتبه غوښتله بیا بشپیرونی معنی د شپې به عبادت کی شپې به د الله نه غواړي ته ګوره چې الله ولا پکې څومره نورانیت پیدا کی حدیث کې راځي وی لقمان حکیم خپل بچی ته وی نصیحت ورته کون یو په نصیحتونو کې هغه دا نصیحتو
یا بنیا لا یکن دیکو اکیس منکا ینادی باللیل وانت نائم اے بچیا بانگی دی گورستانا چوبند نشی بانگی خیار دی دو وقت پاسیخا نو بچی ته وی لقمان حکیم یوزیا لا یا بنیا لا یکن الدین اکیس منکا ته بچیا بانگی د ستانه کم دینو چوبند نشي بلکې د بانگی نه مخ کې پاسا ځکه چې ینادی باللیل هغه د شپې چغي واخی وانت نائم او ته دی د پاتې شي دا څه کورونه کې بچیا ته دی ویخی کو بانگی بیا چغي وي څه خبره نه ده او کو ته دی بانگی چغي وي دا ستاره پر د ملامتیا خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس شو بی اے دا اللہ پیغمبرہ ایو دعائن اسمعو کما دعا دا چاگا ډیر زر اوریدل کیږي او قبلېږي الله پیغمبر فرمایل وی دعاګانو کې هغه دعا جوف الليل الاخير د شپې په اخرنه برخه کې چې کما دعا وشي نو اسمع هغه اوریدل کیږي ودبر الصلاه المكتوبات او د هر فرض من رستو دعا چې دن هغه قبلېږي الله یې قبلي یو بل روایت کرا دی وی الله چې دی وینزل الله الى السماء الدنيا الله چې دی وی د شپې دی دنیا والا دی اسمان ته الله را کوشي نو ول ليله ارشبا هینا یبقى سلسل الليل الاخيره کله چې د شپې په اخر کې هغه درې مبرخه پاتې شي هغه ټیم کې الله را کوزيږي نو الله وايي خپل انا الملك من الذي يدعوني فاستجيب له زبات شایم زه اختیار مندم زه واقدارم څوک ته چې هغه زمانه سوال کې چې زه سوال قبول کم او بیا وایي من الذي يسألني فاعطيته څوک ته چې زمانه سوال وکي چې زه ولا ورکم او دریم وایي ومن الذي يستغفرني فاغفر له څوک ته چې زمانه بخنه غواړي چې زه ولا بخنه وکم او څوک ته ومن الذي او څوک ته دا چانا يرزقني فارزقه چې زمانه روزي غواړي چې زه ولا روزي ورکم دا د روزه د وختو ټیم دی کنه دا ټیم کې الله پاک روزه ورکی کنه نو الله وايي د مسلمانانو صفات کې والمستغفرین بالاسحار بخنا غختون کې طلب کوون کې او د پېشمنی کې د چرګبان ټیم کې شاهد الله انه لا اله الا هو ود دې دینا دیم باب دې اولنې برخې او دا دیم باب چې دی په دې کې شپږ خبرې اولنې خبره شهد الله انه لا اله الا الله سره اثبات توحید او بیا په دې باندې درې دلایل څلورمه خبره ثمره دلایل درې دلایل نه پس بیا نه جوړه خلاصه هغه د دلایلو بیانې بیا دویم خبره د دویم اعتراض جواب اعتراض سو عیسی علیه السلام ابن الله دی دای په جواب کې ان تس من البغات دا د غلط خلقو د الله د دین په کتابونو کې د شریعت په کتابونو کې دا څنګه خبره ورنه نه باسلې چې ګوره الله عیسی علیه السلام ته ابن ویل دی دا د متشابهاتونه ده درېمه خبره طریقه د دعوت مسله څنګه بیانې چاته مسله بیانې انداز دعوت په څنګه دا مسله بیانې څلورم صداقت د پیغمبر او تشجیع علی التبلیغ را ګرمول را پارول په تبلیغ باندې بیا حل د يهوديانو او داغه لپاره تخفیف وکړوي نشهد الله انه شهدا په معنا د قضا سر راځي شهدا په معنا د اعلام سر راځي شهدا په معنا د بیان سر راځي د بیان التوحید بالدلائل بیان کړی دی الله پاک مسلې د توحید لرا په دلایل باندې دلایل کې یو دلیل هغه ده چې الله ملائکه وایي خواندان د علم والهم وایي چې لا اله الا هو العزیز الحکیم شهد الله گواہی کړی دا الله پاک یا بیان کړی دا الله پاک پدې یا گواہی کې الله پاک پدې خبره چې انه شان ده لا اله الا هو نشته ده بل مددگار مگر الله اکیو ده مگر الله ده لا اله الا هو نشته ده لایق د بندګي مگر دا یو الله ده والملائکه نو ملائک چې دین اغیم گواہی کی پدې خبر باندې چې الله یو دی او اولو العلم قائما بالقسط او خواندان د پوی والے چې دي هغه ملال په انصاف نو اولو العلم نه مراد څوک دي هم العلماء العدل والتوحید من الانبیاء والمؤمنین هغه د انصاف والا عالمان انبیاء او د توحید والا خلق ته مراد دي الله اکبر کبیره حاجی وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ آخا وندان د علم والا چولال په انصاف لا اله الا هو
نشته دی بل مددگار مگر یو الله دی العزیز الحکیم چې غالب دی حکمتونو والے ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین قبل اول د دین هغه پنځ د الله اسلام دی دا اوس د اعتراض جواب دی اعتراض سو علی کتاب وی کنا اعتراض هغه دا بان فی الكتب موجود بان عیسی ابن الله دا په کتابونو کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ستاسو په کتاب کې اشتا یا نشتا او د الله په دې کتاب کې چې قران مجید دی پای کې دا خبره نشتا چې عیسی ابن الله دا نشتا او وی ناغه ستاسو خبره را نقل کړی دا چې يهوديان وای لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه کافرانو ویل دي چې الله دې دریم پدریو کې عیسایان وای عیسی علیه السلام د الله زوی دی يهوديان وای عزیر علیه السلام د الله زوی دی ٹھیک شو دا د الله په نس باندې په دینونو کې غوړه دین چې دی هغه دین د اسلام دی هغه سره دین د اسلام دی اوس په اسلامي دین کې خبره هغه صدا هغه دار چې د عبادت قابل او لایق د نظر او د نیات د ورکول لایق د سجدي د کول لایق یا الله دې بل بسکم ندی خان قران کې الله سوي ان الدين عند الله الاسلام یقینا خامخا قبل ول د دین پنځ د الله چې دین هغه اسلام دی ومختلف الذين اختلاف نو کړي آی کسانو اوتل کتابه چور کړي شو ورته کتابو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا نه چراغلو دي ته علم بغيان بینام د وجه د صدنا پمیند دي کی ومن يكفر بآيات الله سوچ انکار کوي آیاتونو د الله سره اس پر واپیم نشته دي انکار دیو کې د الله آخرت درونکو فإن الله سریع الحساب یقینا الله چې د نظر حساب کون کې کله چې حساب کتاب شروع کی الله ورسره حساب کوي کنه چې چا کفر کړي دي ځان له کم دین آخرت تباہ کو الله یې د ورسره حساب کتاب کوم ځان وس ان الدين عند الله الاسلام وس ان الدين هو الانقياد لله ظاهرا هغه تابعداري د الله ته چې ښکارا ده نو هغه سره اسلام په معنی هو توحید الخالص و اعتقاد مسله توحید ده او باغی باندې عقیده ده وس اهل کتاب ولونه مانو بغيا بينهم او بغي دا غسوا طلب للرياسه والملك چې هغه د ریاست د بادشاہي طلب کو او د مشره طلب کو نه الله ان الدين عند الله الاسلام یقینا قبل اول دین پنځ د الله چې نه اسلام دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نو کړه کسانو چې ورکړ شو ورته کتابو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا نه چراغلو ایت علم باغیم بینام د وجه د زنا پمیند دی کی ومن يكفر بآيات الله چا چې انکار کو آیاتونو د الله باندې فإن الله سریع الحساب یقینا الله چې سری حساب کون کې دی فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني اے دا الله پیغمبره وی فإن حاجوك وکچری دی جنگ کې د تاسره نو تور ته داسې وایا فقل اسلمت وجهي لله نو تور ته وایا چې ما ځان ته وکړه دې د پاره د وجهي لله وجهي په معنا د رضا سره د پاره د رضا د الله ومن اتبعني او اسو چې تابعداري کوي زما نو اغیم د الله د پاره ځان تابع کړي دي وذ الله پیغمبر تاسو سره بخرک جنگ بوم کی نو تب ور سره جنگ کې نه ته جنگ مکوا ستا کار بدای چې تاسو ولې ما سره جنگ کوي نه وتاته چې ته قرآن بیان کړي قرآن خدای الله کتاب دی او د الله د کتاب بیان کوم ما ته الله په امر کړی دی نو ته پر اثر ول اختلاف کې فإن حاجوك فی کچری دی جنگ کوي د تاسرانو فقل اسلمت وجهي لله نو تور تو چې ما ځان تابع کړی د پر د رضا د الله ومن تبعني او اچا چې تابعداري کړی زما وقل للذین او تور تو د الله پیغمبر آی کسانو ته او تل کتاب والامین چور کړی شوی دی ورته کتاب او امیانو تم دا وای اسلمتم آیا تاسو اسلام را وړی دی او کو نه اے دا الله پیغمبره علی کتاب تو موایا مسلمانانو تو موایا تاسو اسلام قبول کړی دی او کوم نه دی قبول کړی مطلب سره د هر نظریه دی د هر فکر والده د هر مذهب والده وګوره د ټولو لپاره خبره ده چې اسلام به مني اسلام بروړي ایمان به قبلي کوچره ایمان او اسلام قبول کړي الله چې فقاد اهتدوا تاسو په هدایت
کو چرې په خله خله باندې وایي چې ایمان اسلام او ایمان اسلام په حقیقت کې مو نه قبول کړي نو الله وی اس پر وارث دی کفر میں اختیار کو د پیغمبر کار چې دا تبلیغ دی اللہ فرمائے وقل للذین اوتوا الکتاب تو دوی آئے کسان تا جو ورکړل شوی دی ورته کتاب الامیون او امیان تم دا خبرو کا اسلمتم چې آیا تاسو اسلام راوړل دي او کنه فین اسلامو وکو چرې دی ایمان او اسلام راوړو نه فقط دیتا دو لیکن خامخا په ہدایت باندې بشي تاسو وین تولو او کو چرې تاسو مخ وګرځو مان نه مانه اسلام قبول نکو دین او د دین د آئین خیال نه ساته فانما علیک البلاغ یقینا خامخاشته پتا باندې تبلیغ د الله د پیغمبر کار سره تبلیغ دی زمونږ استاد کار سره تبلیغ دی والله بصیر بالعباد الله چې دین علی دن کې بندگان خپل لرا ان الذين يكفرون یقینا هغه ځان چې انکار کوي ان الذين يكفرون ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا هغه ځان چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه وس پدی آیات کی ترغیب دے موحدین ہوتا وان قتلهم لا يؤخرهم عن دین الله وید مسلمانان وجل کېدل مسلمانان د الله د دین نه اړ دی بابر کې مخ کې بزي الله په دین کې به مخ کې روانه او سو کې وجنی اس پر واپس نشته دي ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې انکار کوي آیاتونو د الله باندې چا انکار کړي د الله د آیاتونو هغه انکار د دې لپاره چې کوم نه نقصان دي ويقتلون النبيين بغیر حق وان يبيع لرا بغیر حق پنا حق طریقې سره ويقتلون الذين يأمرون بالقسط وان يای کسان لره چې امر کوي په انصاف سره من الناس دخلقنا سوک چې مسلمانان وجني سوک چې دعوت ورکون کې وجني ځان له آخرت خرابي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط وجنی دی دا آئی کسان لرا چې امر بکوی دیتا په انصاف سرا من الناس دا خلقونا نو چې سوکو آغا خلق وجنی چې دیتا امر کې دعوت ورطور کی او بیام تنتی انکار کنا اللہ ورطوی فبشرهم بیعذاب علیم خبر کا دل را پا عذاب درناک سرا دل سزا ورکا خبر کا بیعذاب علیم پا عذاب درناک سرا اولائکا حبتت آمالهم فی الدنیا دغدی آغا پریتانو اولائکا دغدی آکسان حبتت آمالهم فی الدنیا چې برباد دی عمل نه دی په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې وما لهم من ناصرین نبی دې پارا سو امدادیان دې پارا به سو امدادی هغه بنوي وما لهم من ناصرین نبی دې پارا سو امدادیان الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اے نګورې ته طرف دای کسانو ته او تو نصیب من الكتاب چور کړي شه دا ورته صبرخه من الكتاب د کتاب نه معنا دین او شریعت وای او د الله پیغمبره د خلق تا تو جو کا د خلق باندې نظر واچوا دا خلق د خپل شاګرد د لاندې راولا کم خلق چې چاته الله دین ور کړي دي په دین باندې روان دي خو بس تور سره ملګرتیا کو شړې ما او کو شړې کنه ځان له کاروان ہاں بعض نیم آغا خلق دے کنا چه پوی اور ترازی سمجھاوی دلے رازی تا اللہ دے کتاب نے خبری گی نزد و عناد و تعصب و بغض پکی پیدا کی گی یا تو اللہ فریقن کنا علم بے کڑی و بیابو موڑی گی بل طرف تا علم بے کڑی خو بیابو ہمو دا علم مناسب ہو دے علم دے شان مطابق پا خپل زندگی نتیری اللہ دے کہ خلقو نے اراز ہوتا تانے مخوالو تتنم مخوالو علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب علم ترى اتنا غوره طرف دای کسان تا اوتوا نصيبا من الكتاب چور کړي شه دا ایتا صبرغه د کتاب نا اوتوا نصيبا ور کړي شه دا ورته صبرغه سیسا من الكتاب د کتاب نا يدعونا الى كتاب الله دیرا بللکیږي طرف د کتاب د الله تا د دې لپاره چې لیحکما بینهم چې فیصلو کې پمیند دي کې ومن يتولى فريق منهم او اسوک چې وړي دو یو ډلې دینه نو وهم مورزون وی بعدی مخالون کې اعراض کون کې دا ولی جواب کې الله ذالک بانهم دا په دې وجه باندې دي دین مخالو د دې وجه نه قران نه مانو د دې وجه نه اعراض او انکار اتنو کو چې قالو وی بدیلن تمسن النار الا ایام معدودات هیڅ کله نه رسیږي مونږ ته ور مگر یو سور ودی د شمیره دا کتاب به وی کنه نه رسیږي مونږ ته ور مگر یو سور ودی د شمیره
دا به ولې وي هغه د مشرانو پای ګناه باندې ځان خپل عمل قیاس کو وی هغه د سخی عبادت کړو دا هغه په وجه باندې به مونږ ته یو سور ودی ور به ملاويږي عجیب کار دی ګناه کړی دی پلارانو او سزا دې ملاويږي الوات دا خبره غلطه دروغ وایي نه الا ایام معدودات مگر یو سور ودی د شمیر یو سور ودی د شمیر معنی یو مطلب د دې داو چې د یو جمعې نواله تر بل جمعې پورې یا دې مطلب داو چې څلوي خورځه مونږ ته کوم نه سبق کېږي ور برات راس نو جواب کې الله وی چې دروغ وایي حقیقت کې دا خبره داسې نه ده بلکې دې دروغ وایي ایام ما وعرهم فی دینهم ما كانوا یفترون دو ککړې دلرا په دین د دې کې په سبب دا سوچ چې کوم عمل نه کول ما كانوا یفترون په سبب دا سوچ چې دې ځان نه جوړول وعرهم فی دینهم دو ککړې دلرا په دین د دې کې یعنی كانوا حاذقین فی امور الدنیا د دنیا په کارونو کې دا ډیر زیات خوخيار نو فعروا بها فی دینهم دغه د دې دنیا د خوخيار توپ نه دی د دین په کارونو کې دوک کړل وایلو لکه مثال لاغه قوانین د دین او د اسلام دا کم چې دشمنان په مخ د ځمکه باندې پوښي ځان ته د مسلمانانو ټیکداران وایي ځان د کمنن د اسلامي ملکونو چلون کې وایي او په میاس کې د اسلام د آئین اړو خبر نه دي د اسلام د قوانین نه واقف دي دایبه ما تعالی د کوم اسلام راولي ایبه ما تعالی د کمنن اسلامي حکومت د کوم نه نافذ بکی بل مطلب دا دی وعرهم فی دینهم ای عرهم ما افتراء علماءهم دوک کړو دی لرا هغه چې دې ته دروغ وي د دې مولیانو ودی ته دروغ وي امر الاکاذیب والاباطیل دروغ به ورته باطل خبرې به ورته کولی اکی دروغ او غلط خبرو دې دوک کړو دای پکې دوکا چولو وعرهم فی دینهم دوک کړو دی لرا په دین د دې کې الله فرمای کنا وعرهم فی دینهم ادو کګړو دلرا په دین د دې کې ما كانوا یفترون اج دې کم د ځان نه جوړول فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف اذا جمعناهم پسرنګ حال به کله چې راجم کوم دې ټول لرا ليوم لام په معنا د فی سره فی ظرفیه ده فی یوم لا ريب فيه پدا ضرورت کې چې پای کېړو شک نشته ده ضرورت د قیامت ته الله دا ټول خلق پزا د قیامت پر ورځ باندې راجم کوم حساب کتاب پر سره کوم ها ووفیت کل نفس ما کسبت پورا بدلو ملاشي هر یو تنتا ما کسبت اج دې کوم عمل کړی دی وهم لا یظلمون اپ دې باندې بظلم لا یظلمون دې باندې بظلم نکېږي نو قول اللهم ود دې نمخ کې آیات پورې وهم لا یظلمون پورې چې په دې باندې بظلم نکېږي نو دو بابونه سر تو رسیدل یو چې کوم د دې نمخ کې روکه کې شروع شو ان الدين عند الله الاسلام شهد الله انه لا اله الا الله دا سره چې کوم نو باب شروع پای کې مسله توحید بیان شو بیا ورپسې د اعتراض جواب او بیا ورپسې طریقې د دعوت پیغمبر صداقت ورپسې چې کوم نه حال د يهوديانو او تخفیف اخروی د هغه لپاره بیان شو و د دې نه دریم باب قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء د دې نه سره دریم باب دی او په دې باب کې شپږ خبرې دي کمه دوه پین رستي وای